اسی ته وایا خدا زاو ته وای بادشاہ خپل دربار ته غوښته وای په خپل تاغه کې نه ولې وای د سرو زرو بجام کې اوپر راوړای وای اسی په ایمان وای چې په لاس منټه کې به سره 15 ټیک ټاک جوړې کړې وي د سرو زرو بجام سره کنه په لاس منټه کې به سره 15 ټیک ټاک تا جوړې کړې وي لیکن صحابي دی دیو بادشاہ خواته لاړ بادشاہ خواته راغی بادشاہ راوغوښت بادشاہ والا ډوډۍ کړې وه او رای وستو دا صحابي دی ګوره ښه صحابي چې راغی نو د بادشاہ سره خواته کېناست بادشاہ ورله د سرو زرو په جام کې اوبه راوړې صحابي له بادشاہ د سرو زرو په جام کې اوبه راوړې صحابي ورته څه وایي دا خو په دې کې زه اوبه نه څښم نبی علیه السلام د سرو زرو د جام او د سرو زرو د لوښي د خوراک نه منع کړې ده هسې ته ووایه که دا زاو ته وایې بادشاہ خپل دربار ته غوښتی وی په خپل تغې کېنولی وی د سرو زرو په جام کې اوبه راوړی وی هسې په ایمان یې ووایه چې په 10 منټه کې به سره 15 ټیک ټاکې جوړې کړې وې د سرو زرو د جام سره که نه په 10 منټه کې به سره 15 ټیک ټاکې تا جوړې کړې وې لیکن صحابي څه جواب کوي صحابي وایي نه هیڅ چرې دا نشي کېدی تا زه راوستی ما تا ماله ډوډۍ کړې ده دعوت دې کړی دی خو نبي علیه السلام وایي چې تاسو به د سرو زرو په جام کې د سرو زرو په لوښي کې خوراک نه کوئ دا د دې زمانې خلک چې لږ به دنګ ګیلاس د شیشې په ګیلاس کې له شربت راوړي یا دوره ګیلاس پرې دغه باندې چې داسې دم ودرېږي نو دې ورسره زر تصویر وباسي ټیک ټاک ورسره جوړ کړي دا چې د سرو زرو جام دی ویني چې بادشاہ ورسره خواته ناستي لکه هسې دې وخت کې به والو هسې چې عمران خان دې خپل ځان خواته وغواړي د سرو زرو په جام کې اوبه درکړي داسې په ایمان یې ووایي چې ته به اوبه څکې ګړومبې به ټیک ټاکې جوړی ته به ړومبې ټیک ټاکې جوړی وروسته به اوبه څکې تنده به دې ختمه شوي او ته بیا د هغه خوا ته که ته چېرته د کربلا واقعه د باندې راغلي او سم تږی شوی خو چې هغه دې ولید ستا به تنده ختمېږي نو صحابي ورته څه وایي نه زه د سرو زرو په جام کې هېڅکله اوبه نه څکم ماله داسې کار وکړه ماله د خاورو په لوښي کې اوبه راوړه ټیکرو دا لوښي چې اوس به خلک وایي چې د خاورو به لاسونه لوښي د ټیکرو به دا به تاسو لیدلي د اوسه پورې به خلکو د ټیکرو په لوښو کې خوراک کړه او په هغې جامونو کې به اوبه څکلې هغه رواج ختم شوی دا یو څو کاله ختم و او اوس بیا داسې سره نږدې شوی غونته کېدی ځکه چې اوس خلکو غټې غټې دیرې جوړې کړي هغه سیسټم یې ختم کړی او ښکلي هغه او واټر کولر به پکې ایښي وي هغه اوبه چې یخې او برابرې اوس یې هغه سیسټم واپس بلې غاټه روان کړی ښکلې هغه واپس یې پکې چاټۍ ایښي صرف د دې لپاره چې دا زموږ هغه پخوانی کلتور واپس را ژوندي شي د کلتور د ژوندي کېدو لپاره خلکو هغه د ټیکري هغه چاټۍ بیا په دیرو کې کېښودې او د ځان خواته جګ او ګیلاس هغه د خاورو او د ټیکري کېښودو نو نبي دا صحابي ورته څه وایي مونږ ته نبي علیه السلام څه ویلي چې تاسو د سرو زرو په لوښي کې خوراک مه کوئ او نبی علیه السلام چې منع کړي ده زه د سرو زرو په لوښي کې خوراک نه کوم دا د دې دپاره وایي چې ګورئ دا بادشاه وګوري چې دې د خپل پیغمبر سره دومره مینه کوي چې ما ورله دعوت کړی دی او د سرو زرو جام مې ورته مخې ته ایښی پیغمبر په دغه وخت کې حاضر نه دی او بیا مو سره دومره مینه ده چې د سرو زرو په جام کې خوراک نه کوي اوبه نه څښي ځکه مخکې حدیث مونږ ووایي چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین نبی علیه السلام وایي تر هغې وخته پورې یو انسان کامل ایمان والی نشي جوړېدی تر څو پورې چې د نبی علیه السلام سره د خپل بچو نه د خپل مور او پلار نه د خپل اهلو عیالو د ټولو انسانانو نه زیاته مینه وکړي د هغې پورې څه نه دی کامل ایمان والی نشي جوړېدی